بسم الله الرحمن الرحیم جی ډیر مشکور یو جی عزتمندو سي تاسو موږ ته وخت راکړی جی دا د نن د موږ د پریس کانفرنس چې کوم بنیادی مقصد دی دا چې کوم سماجی د سماج دشمنان دي او په سوشل ایول سي دوی کرایم کوي او د خلکو چې کوم خپل ترکوي غریب سړی سفید پوش سړی چې 10,000-15,000 روپۍ د بچ کړي وي سیوینګ کړي وي او په دغه ورځ د زی اختر د لپاره بچو د لپاره شاپینګ کوي بچي ور سره یو چې د جیب ته لاس اندر کی او د جیب خالی وي نو تاسو سوچ کوئ چې پاګه فیملی بچت تیریږي الحمدلله موږ چې څومره رشول زوینو چې هغه ټیکسي سټاند چرته بانکونو بازارونو چې ما رمضان اخیری اشره د عید د شاپینګ د لپاره سفید پوش خلک په دې مهنګای سي بار راځي وذ فیملیز هغه د سیفټي د لپاره هغه د پراپرټي د سیفټي د لپاره هغه د پیسو د جیب د حفاظت د لپاره موږ خصوصي ټیمونه جوړ کړی او په هر ځای باندې مدرولي الحمدلله دغه ویجیلنس دغه مهنت خدای موږ ته په رمضان سي سیل راکا چې دا بین صوبای ګروپ ته په دې سه 9 کسان دي هغه ټول الحمدلله ارسو او دوی نه 17,07,000 روپۍ ریکور شوې 2 موټر کار د دوی چې په وکوي سي استعمالولې یو رکشا او دوی چې په بیس بدلولې کپڑے واسکټې بوتان هغه جنې ریکور شو دا ټوټل ګروپ ونیول شو په دې سي عام خبره دادا چې په دې 9 کسانو په ګروپ سي او کسان چې کوم دي هغه افغان نېشنل دي دا غوي مزید تحقیق کول لګیو چې ویدر کدوې ایلیګل ایمیګرانټ وي او بیا به دوی په فورن ایکټ سي راځي افغان فورن ایکټ سي هغه هم تحقیق مو شروع کړی دي د دوی په ټولو سابقه مکمل کریمینل ریکارډ پراته دي دا یو رجسټرډ ګینګ چې کوم الحمدلله خدای موږ ته په ګوتو راکړه پولیس په دې خپل اکشن واخسته مقامی سہولت کاری نه علاوه مقامی سہولت نه علاوه ممکن نه ده چې د بار سره راشي او په منګوره سیټي سه د جرم وکي نو چې کوم د دوی مین مقامی سہولت کارو ګلزیب د رحیم آباد الحمدلله هغه ټریس اوټ شو هغه اوس په جیل کې دی هغه هم ارست شو له کامیابی سره او دا ټول ګروپ تاسو ته ولار دي د دوی پریویس ریکارډ موږ ټوټل راوېسته دوی نه هیوج اماونت ریکور شو او موږ تاسو په توسط سره وایو خلکو ته ک خلکو لینې ټخسته جیب دغه سوي او د چا دغه وی هغه سره خپل دغه وی د ریسی 17,07,000 سے تقریبا 4 लाख پورې اماونت چې کم دی دغه 13 سیویلین چې کوم دي د دغه لوکل 13 کسان چې کوم غریبانو چانه 30,000 چانه 35,000 دوی جیب نه استلې وي هغه موږ سره رپورټونه پروګرام چې درجه اف ای آر هغه رالو هغه ته به ان شاء الله د هغه امانت یو پای ملاوي او دا تاسو ته مخه ته ولاړ دي